بالکل دا مناظر تاسو وکتل دا د زلوزو د شیخانو د حضرت مرزا ګل بابا هغه د روایتي میلې د فوټیجو چې کوم دلته د هر کال چې کوم دی هغه که وړوکی اختر وي که لوی اختر وي هغه دغه چې کوم دی عید میله چې اختر میله چې کوم ده هغه د اختر په دویم مرض باندې دلته کیږي دې میله کې دا میله چې کوم ده دا یو روایتي میله ده او یو تاریخي میله ده تاریخ په دې دی چې د حضرت مرزا ګل بابا چې یو مشهور ولی الله او هغه چې کوم دی دغه چې کوم دی درزګاه ده د هغه چې کوم دی دلته مزار دی په هغه مزار باندې د هر کال چې کوم دی دا کیږي دې میله کې څه خصوصیات دي تاسو په خپل مناظر کې تاسو وکتل چې دې کې مختلف سټایلونه هم لګېدلي دي د خلک د لرې خلکو نه د ګرد نوا د خټک نامې د نوخار د پبو د ټول علاقې چې کوم دی د خلک راځي دغه شان دا روایتي میله چې کوم ده دې کې اوس ډېر ګډ شیر خلک راغلي دي نو دغه شان مون سره یو ملګری هم دی د دې علاقې اوسېدونکی دی هغه هم نن خپلو بچو سره راغلی دی او هغه نه موږ تپوس کوو چې دې روایتي میله ته کله نه دلته راځې او دا میله چې کوم ده دا څومره تاریخي ده جی ملګري ته موږ دا ووایه چې دا میله چې کوم ده د کله نه ته مدل د میلې ته راځې زما دې وخت کې تقریبا 40-41 سال عمر دی او چې کله نه چې په خوب کوشي نو خپل والد صاحب سره الله دې وبخښي وفات شوی دی ای سره به راتلو چې رابلو نو دا پیله دا بابا مزار تاسو ته مناظر کې تاسو دلته به چې رالو د مونږ به دلته یو چینه ده چینی نه مونږ خامخا اوبه څښلي او تقریبا 35 سالو شو زه راځم پیله والد صاحب سره راتلم اوس ماشاءالله خپل بچي راولم ورونه راولم نو ټول راځو دلته او دا یو تاریخي میله ده یو تاریخي مقام دی دا ټول خټک نامه کې تاسو وګرځئ نو دا میله چې کل مطلب دا وایي چې more than 50 years وشو د هغې نه ډېر ټایم وشو دا هغه شروع ده او لکه مونږ چې دلته راځو خپل ماشومان راولو د ټول چم ګاونډ خلک راځي مخکې به دا لنډ کلي زلوزو شیخان ډاګ سپین خاک د خلک وراتلو اوس ماشاءالله پېښور نه جړوبې نه یعنی لاندې پبو پورې یعنی پېښور نه هم اوس خلک دلته کې راځي او مونږ اپریشیټ کوو دا خلک خو دې بس دا ده چې لږ د دې انتظام لږ نور هم سیټ شي تاسو دلته دا ګورئ دی دا جومپړۍ ومپړۍ لګوي دې انتظامیې ته پکار ده چې دلته یو پراپر غونې هغه جوړ کړي سیسټم جوړ کړي او ماشاءالله مونږ ډېر خوشحال یو او راځو دلته نن الله پاک مونږ باندې ډېر ښایسته موسم راوستی دی او ماشاءالله مونږ ډېر مطمئن یو دی نه جی بالکل تاسو دا د خبرې تاسو دا واورېدې د دې دلته یو بل موږ سره بل ملګری دلته راغلی دی هغه ځوان دی هغه ګوګو چې هغه د میلې کې څنګه انجوای کوي تاسو څنګه د انجوای کوئ میله بس دلته چکر د بار راغلی او بس ګرځو راګرځو ښایسته میله ده زه خو مسافر یم د پنډۍ ما او بس دلته چکر ته راغلی یم د رومنې کالج ته ګرځم راګرځم بس ډېر خوند دی ټول مزې دي دی وایي چې زه د پنډۍ نه دې میلې خصوصي دپاره دلته راغلی یم جی بالکل نن موسم چې کم دی ډېر ښایسته موسم دی بیګا باران شوی دی د علاقې کې ښایسته کومه چې کم دلته مطلب چې تیره ګرمي وه په هغه ګرمۍ چې کم دی نو هغه شدت کم شوی دی او ډېر ښایسته موسم دی خو هم اومسته او خلکې بارش نرې باران چې کم دی هغه هم وختي وشو او هم بیا هم اوریا زده تاسو ګورئ ملګرو دې وخت کې هم دغه چې کم دی نو دا میله چې کم دی مکمل په جوبن کې ده او ډېر زیات خلک چې کم دی هغه دلته راغلي دي او دې میلې کې انجوای کوي نو دغه شان مونږ تاسو ته وایو دا زمونږ روایتي میله ده دا زمونږ ثقافت ایسه هم ده ځکه ثقافت ویلی شو چې د اختر د خوشحالو دی او دا خلک چې کم دی دا خلک خوشحالۍ منول لپاره همدغه شان د ګیدرینګ دپاره خلک یو ځای کېږي دغه زموږ تاریخي حصه ده لکه زموږ تاریخ حصه ده زموږ چې مطلب کم خوشحالۍ نه دي هغه خوشحالۍ نو دې اختر د میلې سره به دوباله کېږي ماشومان هم تاسو دلته راولئ او حضرت مرزا ګل بابا دا ښایسته میله چې کوم ده دا انجوای کوئ جی ډېره مهرباني جی ستاسو ملګري خپل ملګري له اجازت ورکوي فضل نبي ته جی